دا زما په دې بیک ګراوند چې تاسو ته کوم د آبادي ښکاري نو دا یو ریسټ هاوس دی. دا تقریبا د نن نه 150 کاله مخکې چې دی انګریزانو جوړ کړی دی او هغې پکې چې دی باقاعده ژوند کړی دی. دا ریسټ هاوس درته ښیم باقاعده د دې لوکیشن درته هم زه وایم چې دا په کوم ځای کې دی. د دې نه چې دی د دې پارټ 1 چې کوم دی هغه هم ما اپلوډ کړی، پای کې یو ارټ ما خیلی دی. خو اوس چې دی دا ریسټ هاوس چې دا درته ښیم. بل د دې لوکیشن چې دی هغه درته وایم دا په ضلع مردان کې په تغبایي کې په فضل آباد کې راځي. نو دا بالکل د روډ په غاړه دی، خوا کې ورسره چې دی مین روډ دی او د روډ په غاړه دی. نو دا بادې ته زه ښیم چې دا 150 کاله مخکې جوړ شوی دی او دا اوس په څه حال پروت دی، څنګه دی که نه. نو راځئ دا راسره مو ګورئ. اوس ورځمه دغه مخامخ ورته چې دی سیړۍ ښتې دي. نو دا درته ښیم ډېر یو پرسکونه آبادۍ دی او دا ریسټ هاوس چې دی نو ډېر ښکلی دی که نه. نو دوی چې دی په مخکې وخت کې خو تاسو ته زه په هر ولاک کې یم چې د دوی آبادي چې وي هغه ډېر مضبوط وي. خو بس دا دی چې لږ د ټیم سره داسې ړنګ بنګ شي چې بیا ورسره څه کېږي نه، لکه چې څوک خیال نه ساتي. مین خبره خدای. نو تاسو دې ته وګورئ دا ریسټ هاوس دی د دې نه شاته اخوا نور هم کمرې دي. زه تاسو ته ښیم دا ویډیو چې دی دا سکپ کوئ ما تر اخره پورې ګورئ. زه ګرځم په دې کې ښه باقاعده تاسو ته هر څه په ډیټیل سره ښیم هغې طرف ته چې دی. خو دې خوا وګورئ دا دروازې ورته اوس هم هغه 150 کاله مخکني دروازې چې کوم دی هغه پکې اوس هم شته دی. دې خوا خو لار نشته دی، په هغه سایډ ورته تاویږم او دا ریسټ هاوس چې دی دا درته زه د هغې سایډ نه ښیم ولې چې د هغې سایډ چې کوم هغه دغه دي کمرې دي نو هغه لږ برابر دي. نو په ویډیو کې به زه یم چې هغه ښه راشي که نه. دې خوا وګورئ دا لرګي ته وګورئ که دا اوسني لرګي وې زه وایم دا اوس چې کوم خلک استعمالوي نو یو کال به هم نه واړولی، خو دا 150 کاله پخلی یادېږي. دا د هغې وخت هغه لرګي دي. دې خوا که تاسو وګورئ د خښتو ته نو ډېره مضبوطه خښته استعمال کړې پکې. زه تاسو ته دا ټول ښیم په ډیټیل سره او خبرې به هم کوم. وایي ګورئ خو دا دی چې سکپ کوئ به یې نه دا ویډیو ولې چې زما ویډیو لږه اوږده شانتې وي، خو دا دی چې لږ په ډیټیل سره وي که نه. نو دې خوا رالم دا دروازې دي. دې خوا وګورئ دې دروازو ته دا پکې هغه لاکونه دي. دا لاک چې دی نو دا د لرګي لاک، دا د لرګي دی. ها اوس خلک د اوسپنې نه کوي، دا د لرګي دی خو ډېر یو مضبوط دی. د دې نه علاوه دې خوا دې روم ته که وګورئ نو دا خو اوس د خاورو ډک شوي دي. نو چې دا زه یم چې دا هم آباد وي نو ډېر یو خوندور ځای به. تاسو دې خوا وګورئ یو دا دروازه ده. د دې نه علاوه د دې بره چت ته که تاسو وګورئ نو ډېرې مضبوطې غټې کړۍ لګولي، د هغې سره یې ډېرې غټې خښتې لګولي. د دې نه علاوه د ستنو ته که وګورئ نو بالکل داسې ښکاري لکه د سیمټو مضبوطې ستنې او بینچونه، خو دا لرګی دی او اوس هم لکه ډېر کار کوي. خو دا رنګ چې دی ګرین رنګ دی داسې لږ زوړ ښکاري، خو چې دا صفایي وکړي نو زه یم چې د سلو پسې نور زر کاله مړی که نه. نو دا یې هغه ستنې دي. دې خوا دا ونه چې ده نو د دې هم کافي وخت وشو، دا هم د دې ریسټ هاوس مخې ته چې دی هغې کرلې د هغې وخت ونه ده. نو دا وګورئ. بل ما د دې په باره کې یو خبره اورېدلې وه داسې مشهوره ده چې دا ریسټ هاوس چې دی نو دا پیریانو قبضه کړی، د پیریانو په قبضه کې و. اوس پته نه آیا چې دا به حقیقت وي او که نه هسې افوا به چا خوره کړي. خو داسې ما اورېدلی و چې دا ریسټ هاوس پیریانو قبضه کړی، دې ته دننه څوک تللی راتلی نه شو. اوس خو لږ په بوره حل دی، پهله چې دا لږ برابر و نو دا ده چې وایي دې ته به څوک دننه تللی نه شو ولې چې پیریانو پکې هغې پې قبضه اچولې وه که نه. خو خیر مخکې به ځو داسې ګورو چې دا په کوم ځای باندې دی، مطلب په څه رنګه ځای دی هغه درته م ښیم. د هغې ځای نه هلته ورځم بیا چې دی دا ویلاګ د سره په دغه ځای باندې ختموم. نو دا وګورئ دا د دې دا ستنې که تاسو وګورئ ډېرې مضبوطې ستنې دي. دې ګټې ته پکې وګورئ لکه ډېره عجیبه مضبوطه ګټه یې پکې لګولې که نه. نو لکه چې ګورې ورته نو داسې انسان ته لګي چې لکه زه یم چې زر کاله خو باړی که نه. نو لکه ډېر په عجیبه انداز جوړ کړی دی، مطلب دا چې ډېر ښکلی دی. د دې لوکیشن به زه تاسو سره یو ځل بیا هم شریک کړم. دا په ضلع مردان کې په تغبایي کې په فضل آباد کې راځي. دا بنګله چې ده د 1.5 کالو زړه ده، انګریزانو جوړه کړې ده. نو دا نننی ویلاګ چې دا په دې او که دا ویلاګ هم خوښ شوي نو لازم لایک کمنټ وکړئ، مخې ته یې سره شیر هم کړئ او د بل ویلاګه پورې د الله په امان.